ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف كما صلى الله ډېر زیات محترم مسلمانان او حاضرین او اوریدونکو، په دې دنیا کې زموږ استاسو ساده کوششونه او منډې عموماً دا د دنیا د حصول لپاره او هر سړی هم په دغه کوشش کې چې څومره ډېر مال پیدا کړي. اوس نن سبا یو بله فتنه د شهرت راغلې ده او هر سړی په دې کې لګیا دی چې ما ته شهرت میلاو شي، زه مشهور شم. د دغه د شهرت لپاره بیا هغه خلک داسې کارونه وکړي چې هغه د انسانیت نه هم بهر وي. څوک په دې کوشش کوي چې یاره زه مالداره سړی شم، څوک د دنیایي وزارتونو او د دې په کوششونو کې لګیا دي. مجموعي طور باندې موږ تاسو الله تعالی چې مهر کړی دی او د الله تعالی په مجموعي طور باندې چې زموږ کومه معاشره ده نو دا د الله په ځای باندې دنیا طرف ته ډېره زیاته نږدې ده. دغه اوس نن چې کوم موضوع انتخاب کړی شوی دی هغه دغه دی چې موږ تاسو د الله تعالی قرب بسر باندې او دا د څنګه مطلب چې اوس په دې وخت کې زما روحاني سفر دا الله طرف ته نږدې دی، د الله تعالی د دین طرف ته نږدې دی، که نه د دنیا طرف ته. د ټولو نه اول په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې د آخرت د کامیابۍ لپاره چې کوم څه ضروري دی نو هغه د الله تعالی محبت دی او د الله تعالی قرب دی. چې کوم سړی الله ته نږدې نه وي دا الله تعالی هېر کړی نو بیا الله تعالی ته د قیامت په ورځ باندې د دې سړي سره
د رحمت هغه معامله چې د نه کوي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أكن خلق الله تعالى بيان الله تعالى قرآن الله تعالى دين بدون مخوار وقليلا منك العمل منك الله تعالى فرمائے بدون ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے وہ کبھی نہیں ہے بدون جون دا بلند ہوتائی ہر ٹائم دلے خطر سرد کچھ سرد خدر معلوم کراوانی امیدے بخا مالدار رسائیں خداغی داوانی سے قبل اسلام سکون نمیلا او دے خطر ماسکتن دے وقتورین دیکھی او دا سردی رسل کو چرینو اکثر خاتمہ چیدن جاریا تخص شیدان نو چې د کله د حشر الله تعالی پړندو کې وکي نو دا به چې الله تعالی رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا دا زما حشر ته دی وند حالت کې ولې او کزه دی وین ولې را تاسو د دنیا کې خو ما قتل او زخه بنا او ما سترګي را سره الله تعالی ورته تا قورز باندې فرمایي چې تا ته زما آیاتونه راغلي زما قران راغلی زما دین راغلی تا ته دنیا کې زما دین هر کړو په دین باندې عمل نه وکړو زبې هر کړو ما فكذلك اليوم تنسى نن به تیرو کسی بلای چې دا به حساب کتاب نه هر کړی شي بلکې دا باندې الله تعالی خپل د رحمت رجوع نه کوي او بل ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. الله تعالی فرمایي تاسو د سبانه ورځ قیامت ورځ یادئ چې دا غیر لپاره تیاری وکړئ او تاسو د هغه خلکو په شان نه کېږئ چې کوم الله تعالی هیر کړي چې کوم خلک الله تعالی هیر کی په دغه ورځ باندې الله تعالی هغه خلک هیروي نو دغه د خلکو باندې بیا د قیامت په ورځ باندې د رحمت رجوع د الله تعالی طرف نه کوي. نو د دې خبرې نه په دې نه دا اهمیت واضح شو چې د الله تعالی قرب د الله تعالی محبت د الله تعالی نزدېکت د الله تعالی په دین باندې چلیدل دا څومره ضروري. نو د دې لپاره د ټولو نه اول څه مراحل داسې دي چې په هغې باندې انسان الله تعالی ته نږدې کېدی شي او هغې کې یو د الله تعالی محبت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي یا حدیث چې دونه دا په دوه قسمه دی یو ته حدیث قدسی وایي یو حدیث نبوي. حدیث قدسی دی ته وایي چې د الله خبره په قران کې نه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو ته وکړو نو دې ته بیا حدیث قدسی ویل کی. نو دا څنګه حدیث قدسی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی الله تقول الله تعالی فرمایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا وزما ته بندگانو کې چې کم کس ما ته یو لیش را نږدې شي لیش مونږه دې ته وایي نو زه ورته یو ګز نږدې کېږم شریک سره نو دا دومره حد ته ویل کېږي. او من تقرب الی ذراعا څوک چې ما ته یو ګز را نږدې شي نو تقربت الیه باعا زاغته دو لاس نږدې کېږم پوره ګز چې کم شریع دا کم زموږ استاد عام حساب کتاب کې دغه ته ویل کېږي وزاغته دومره نږدې کېږم. واذا اتاني او کله چې زماده بنده ما طرف ته روان شي نو يمشي اتيته هرولة الله تعالی فرمای چې کله به ما ترور روان شي زما طرف ته نزدیکی کې زه د طرف ته کومند باندې راځم الله تعالی د خپل بندګانو سره دغه محبت ساتي. نو د قرب الهی لپاره د ټول نه اول چې دنه دار الله تعالی محبت ضروري ده چې په ژوند کې زموږ تاسو د الله تعالی محبت دیم خوف الهی د الله تعالی یره چې په زړه کې او دا ایمان د دې خبرې نوم دی چې موږ تاسو د الله تعالی په صفت رحمانیت او په صفت غفاریت په دغه باندې هم یقین ساتو چې الله تعالی
ډېر زیات غفور الرحیم ذات دی فضل والا ذات دی مونږ به بخي مونږ سره به د رحم معامله کوي ځکه یو حدیث د قرنګ حدیث قدسی دی هغې کې الله تعالی فرمایي چې زما د رحمت سل حصې دي او هغې کې یو حصه ما د دنیا ته را نازله کړې ده هم د دغه رحمت دغه یو حصې د وجې نه هر څیز چې دی نو دا د یو بل سره محبت ساتي انسانان د خپلو بچو سره خپل منځ کې د یو بل سره زناور د خپلو بچو سره محبت ساتي الله تعالی د دې بندګانو سره چې دا څومره محبت ساتي دا د الله تعالی په دنیا کې چې دا څومره محبتونه دي دا د هغه یو حصې د سلم حصې مظهر دی او بیا الله تعالی فرمایي د قیامت په ورځ باندې به زه دغه یو حصه به واخلم او د قیامت په ورځ باندې به زه 100 او 100% چې دی نو هغه به زه رحم پر خپلو بندګانو باندې نو دغه رنګې مونږ تاسو به د الله تعالی نه د امید هم پوره یقین چې الله تعالی به مونږ تاسو باندې رحم کوي خو دې سره سره د الله تعالی یره دا به زموږ په زړونو کې داسې نه چې صرف د الله تعالی محبت وي او د الله تعالی یره په زړه کې نه وي نو بیا هم خلک چې دی نو هغه غلطېږي لکه دا څنګه نصارانو مسیحیت چې کله عیسی علیه السلام د دنیا نه د اوچتېدو د اسمان ته تلو 200 کاله وشو د هغې نه بعد هم دغه خلکو د دې څه کامل شریعت نه و حقیقت کې انجیل چې دی نو دا د تورات ته تلمه و د هغې مکملوالی او په دې کې هغه اخلاقي خبرې ذکر وي چې کوم څیزونه په بني اسرائیلو کې د هغې کمی راغلی خو هغه خلکو چې دی نو د عیسی علیه السلام نه پوره دین زده نه کړو او یهودیت جدا ځان له دین جوړ کړو نورو خلکو ځان له مسیحیت دین جوړ نو چې کله مسیحیت دین جوړ کړو مسیحیت خو پوره شریعت نه انجیل پوره د شریعت کتاب نه دی د هغې د وجې نه دغه خلک بیا غلط فهمۍ کې شکار شو او بیا یې دا وویل یاره جي بس الله تعالی چې دی نو ډېر زیات غفور الرحیم او بخونکی ذات دی او حضرت عیسی علیه السلام د دې د نظریې مطابق ودا الله تعالی د ټول انسانیت د طرف نه کفاره ګرځول د وس چې څه کار کوي نو کوه الله تعالی چې نو دا موږ بخي بل طرف ته يهوديان یو خپل نظریه ده هغه وایي زموږ مشران وسلوي ورځي رزقي عبادت کړو نو سلوي ورځي موږ عذاب راکړي او د دین علاوه به موږ عذاب نه نو دا خلکو بیا د شریعت هغه الله تعالی یې ختم شو سره د دې چې هغه اول کې کم خلکو دا کار کړو چې کوم ټیم کې نبی علیہ السلام شریعت نه راغله نو هغه ټیم کې خدای دا محبت الهي په نوم باندې کېدې شي دا کار شو خدای دومره غلط دغه وشو تاثیر وشو چې د خلکو بیا د شریعت هغه حدود هم پرې خودا هغه اخلاقی حدود هم پرې خودا او په داسې غیر اخلاقی سيزونو کې چې د روان شي او نن سبا زموږ په معاشره کې خلک وایي کنه چې ورته ویل که ځان له شریعت مطابق جوړ کا مونږ کا تلاوت کا دین زده کا ونه چې بس زړه صفا پکار دی او چې نو الله تعالی صرف پزلونه باندې فیصله کوي او زما زړه چې نو دا ډېر زیات صفا دی او نیک عمل ونور چې دن بیا څنګه نو دا هغه غفلت دی دا د الله تعالی د یره چې دن هغه د زموږ استاد د ظلمونو نه وته کنه نو پکار خدا سي و چې الله تعالی موږ تاسو پیدا کړی او الله تعالی فرمایي چې زبر هر څه حساب کتاب کو نو چې کله دغه خبره په ذهن کې رااله چې ما سره خدای د زری حساب کی الا دا چې چا باندې الله تعالی رحم او فضل وکړي نو چې کله دغه عقیده جوړه شو چې آخرت کې به الله تعالی یو ځل ما بیا د مرګ نه بعد بیا ژوند کوي او بیا به سره پوره حساب کوي نو په دنیا کې به څه غلط کارونه او چې کله دغه د الله تعالی د یره زموږ استاد د ژوند دراله او د دې پته به کله لګي کله چې موږ تاسو ته انفرادي وایو چې اجتماعیت ته خور سره دا وکړي چې د زخه صحیح مسلمان نه او د الله نه یریږم او بس کله نه کله ورکاته موږ مو کې پته ذکر او تسبیح راوالي خو چې کله انسان په داسې حالت کې چې بل څوک انسانانو او په مخلوقات کې ور سره نه هغه ټیم کې د خپل ځل کار دی چې دا اوس د الله تعالی نه څومره یری شپه چې نو دا اصل کې د الله تعالی د یری هغه موقع ده چې شپې دا سره سبا د الله تعالی د دین لپاره کوشش لپاره منسوبه کوي کنه دا د الله تعالی د نافرمانی کې چې نو د خپل هغه منسوبه باندې چې نو دی نو په دغه کې به موږ تاسو ته دا پته لګي چې موږ تاسو د الله تعالی نه یریږو کنه او چې کله دا الله تعالی یره انسان ته نصیب شنو راغی بارک الله تعالی فرمای ولمن خاف مقام ربه جنته چې کوم خلک دا د الله تعالی د ملاقات نه وېریدل او دا د دین نه وېریدل چې د قیامت پر ورځ باندې به دوباره راځي کېږي نو هغه خلکو له الله تعالی بیا د جنتونو چې دینه دا وره نو دا د الله تعالی د خوف دا غي چې دینه بیا انعام نو الله تعالی ته نزدېکت باغ مراحل او ذرایع
هغه کې چې دنو د محبت الهي سره سره خوف الهي چې دنو دا انتهایی ضروري او دا د ایمان تعریف هم دی چې ایمان دا د الله تعالی د امید او د یری چې دنو دا غي د منځ نوم دی او دا غي مثال بیا چې داسې ورکړی تاسو په دې کورونه کې بچرګان لیدلې دا ډېر د دې ولې کې شانتي زړه یو ډېر به زړه سیز دی او چې څوک څه شان په راځي نو دا تخت خو چې کله د دې چرګانو سره بچي او بیا د دې باندې خطرناک څه معاملې د دې په بچو باندې کوي هم بیا د چرګان چې دا کومه موري د دې چرګو دغه چې دا نو بیا د دې مقابله کوي نو یو طرف ته دومره بزدل تاسیس دی چې د هر سیز نه یریږي خو چې کله د بچو معاملې راشي نو بیا دومره بهادري چې هغه بیا هیڅ سیز نه ګوري او دا خطرناک سیز باندې بیا معاملې هم د قرنګي کیفیت به زموږ استاد د ځلام چې موږ تاسو د الله تعالی د رحم او د فضل په ډیر امیدوار یو او چې څومره موږ تاسو ته په قران کې ویلې شوی دي حدیثو کې ویلې شوی دي او عمره موږ تاسو الله تعالی د رحم او د فضل امید ساتو سره د دې چې الله تعالی موږ تاسو پیدا کړی او موږ تاسو سره د حساب کتاب هم کوي نو دغه وجره د قرب الهي مراحل کې چې دغه هغه یو خوف الهي دی بل په عبادت کې خشوع خضوع ده په حاضر دماغي سره د الله تعالی عبادت کول او چې خپل عبادت کې موږ تاسو عبادت کوو چې کم از کم پوېږو د قران کریم کې الله تعالی فرمایي کنه یا د شراب حرمت چې کله تدریجا راتلو یو صحابي هغه په منځ کې شراب اسکلی او بیا یې موږ وکړ هغه کې خطا شو الله تعالی فرمایي چې یا ایه الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى چې تاسو په داسې حالت کې موږ مکو چې تاسو نشه او تاسو نشه کړي دا ابتدایي احکامات کله چې شراب مکمل نه حرام شي زموږ استاد محترم هغه مونږ ته ویل دا خو هغه حالت دی چې انسان شراب اوس کې او د ځان نه پوهیږي حتی تعلم ما تقولون تر دې چې تاسو پوه شئ چې تاسو یو زموږ استاد نن سبا داسې حالت دی چې موږ تاسو نشه نه کړي مانګه ته ولاړ یو عبادت ته ولاړ خو کته مونږ ته نه لګي چې مخکې سو شو امام صاحب سوې کله نا کله مس ختم شي مونږ ته دا پته ونه لګي چې سوره کاته وشو نو زموږ استاد د منځونو او د عبادتونو کله نا کله دا حالت نو د قرب الهي لپاره داغه او د الله تعالی ته د نزدېکت لپاره یو په خپل عبادتو کې چې دنه خشوع خضوع پکار ده عاجزي پکار ده حاضر دماغي چې دنه دا پر هغه کې پکار نو دا یو څو خبرې چې د سره الله تعالی محبت چې دنه دا انسان ته نصیب کیږي ان شاء الله تعالی په دې موضوع باندې